بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زیم کفایت الله د مدارس میډیا هاوس یوټیوب چینل ده. امید در به دی چې ټول ملګري به په خیر او عافیت سره وي. دا پوسټ او دا پکچر دا تصویر دا به تاسو کتلی وي فری آنلاین قرآن ټیچینګ کورس او په پښتو ژبه کې دی. د دې کورس ډیزاین کولو مقصد دا دی چې تاسو به په مختلف قسمه سوشل میډیا پلیټ فارم باندې لکه فیسبوک باندې به تاسو اشتهارات کتلی وي آنلاین قرآن اکیډمي بنای او دوکو والا د خلکو نه تنګ راغلی او د دوکې نه ځان بچ کې. هغې نه علاوه تاسو به د واتساپ په ګروپونو کې هم لیدلي چې تاسو ته به وي آنلاین قرآن او پڑھانا سیکھے. د هغې نه علاوه تاسو مختلف قسمه پلیټ فارم باندې کیدی شي دا پوسټونه کتلی وي. نو بیا د انسان کوشش دا وي چې زه به د آنلاین قرآن څنګه ټیچ کوم. نو چې کله تاسو د اشتهار والے سره رابطه وکړئ هغې به تاسو ته په جواب کې وایي چې د دې کورس فیس دومره دی، 1000 1500 2000 3000 وغیره څومره چې هم دي هغې ځان نه منتخب کړی دی هغه فیس دی. تاسو ته به وایي تاسو دا فیس داخل کې او تاسو ته به انشاءالله بیا د آنلاین قرآن ټیچینګ کورس ملاویږي. ښه جي چې کله تاسو دا فیس داخل کې تاسو به یو پیډ ګروپ کې ایډ کړي چې دا زموږ پیډ ګروپ دی. ریکارډډ لیکچر به تاسو ته درکړي، څوک 10 لیکچر ورکوي، څوک 15 ورکوي، څوک 7 الغرض څومره چې هغې ریکارډ کړي وي. نو زما مقصد دا دی چې تاسو ته دی کم ریکارډ دا لیکچر درکوي په دې کې تاسو ته دی سټوډنټ نه درکوي قطعاً هر کله هم صرف طریقې کار درته ښیي. او طریقې کار د څه وي؟ طریقې کار د دې وي چې تاسو به آنلاین قرآن څنګه ټیچ کوئ. او انشاءالله د الله جل شانه د ذات نه مې امید دی چې دا ټول طریقې کار په موبایل په لیپټاپ باندې به تاسو ته دا بالکل فری زه په مدارس میډیا هاوس یوټیوب چینل باندې ښیم. نو یو مقصد خو د دې دا وي. دویم دا دی چې تاسو به ایډ څنګه رن کوئ. نو ایډ رن کولو طریقه به هم انشاءالله تاسو ته ښیم. دریم دی وایي چې پوسټ په څنګه جوړوئ. نو پوسټ به هم درته زه ښیم. دی به یو قسم مخصوص ایپ تاسو ته ښیي. زه به تاسو ته انشاءالله مختلف ایپونه جوړوم. دا تاسو ته په سکرین باندې کم ښکار دا انشاءالله بہت جلد یہ کورس آپ کو فری ملے گی. دا ما په موبایل باندې ډیزاین کړی دا ټول او انشاءالله دا طریقه به هم زه تاسو ته ښیم. کوشش به مې دا وي. نو زما مقصد د دې کورس دا دی چې کم په دې میډیا باندې د علماو په جامه کې د طلباو په جامه کې دا فراډیان روتي دي او ستاسو نه دا پیسې وي. نو کوشش مې دا دی انشاءالله چې دا ټول په ټول تاسو ته زه فری کړم. او آنلاین قرآن څنګه ټیچ کوي، فیسبوک پاڼه څنګه جوړوي، پیج چې ورته موږ وایو، د هغې نه علاوه سټوډنټ تلاش څنګه کوي، دا ټول به انشاءالله تاسو ته زه ښیم. نو تاسو نه صرف د دعاګانو درخواست دی او دا کورس به انشاءالله د اګست په آخر کې شروع کیږي. الله جل شانه دې موږ ته استقامت را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.